ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ابدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب امراض قلوبنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري ومسلم. عزتمندو حاضرین و مسلمانانو ورونو په تیره جمعه تاسو د اسلامي ورورولۍ او اسلامی همدردی په باره کې او د هغې په فضایلو کې د قرآن کریم آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث اوریدلی او د رشتهدارۍ او د خپلولۍ په ختمولو کې د غم خادۍ پرېښودو کې لین دین خبرې اترې بندول د هغې د ګناه متعلق هم تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث اوریدلی وو. انشاءالله نن په دې باندې خبره ده چې د یو مسلمان یعنی د یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې څومره حق دی او یو ګاونډي به د بل ګاونډي سره څنګه رویه کوي او مسلمان دپاره څنګه خیال ساتل د هغې پکار دي. علماء کرام ذکر کوي د انسان سره خوا کې چې ګاونډي یا خو به هغه ګاونډي مسلمان وي نو یا به کافر وي. که چېرې ستا په خوا کې ستا ګاونډي دی مسلمان دی ستا رشتهدار هم دی مسلمان هم دی نو ته به د هغه سره خپله ګاونډګري او لین دین پالې ځکه چې د هغې په تا حقوق دي. یو خو ستا خپل دی د رشتهدارۍ حق یې دی در باندې چې ته به د هغه سره رشتهداري پالې او که نه پالې نو پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یدخل الجنة قاطع
د خپلولی ختمولو والا انسان به جنت ته نشي تللی. د قیامت پر ورځ به خپلولي د عرش د سوري د لاندې ځوړندی. وایي بچا چې دنیا کې پاللی وم الله دې نن جنت ته بوځي، او چا چې دنیا کې ختمه کړي وم نو الله دې نن د خپل رحمت نه جدا کړي. نو یو چې ستا ګاونډي دی او رشته دار هم دی، نو د هغه در باندې یو حق د رشته دارۍ دی چې ته به خامخا د هغه سره لین دین تلل راتلل کې، هغه سره به ښه سلوک کې. دویم ستا ګاونډي دی نو پته یې د ګاونډګیرۍ حق هم دی چې ته به د هغه د ګاونډ خیال ساتي، هغه سره به ښه سلوک او ښه معامله کې. او نمبر 3 هغه مسلمان دی نو یو مسلمان به د بل مسلمان د اصلاح کوشش کوي، د هغه د خیر کوشش کوي. نو چې مسلمان هم دی او ستا رشته دار هم دی نو د هغه په تا 3 حقونه دي. 3 حقونه، یو د رشته دارۍ حق، یو د ګاونډګیرۍ حق، او یو د اسلام او د ایمان هغه حق دی. او کچر یو سړی ستا ګاونډ کې اوسېږي، مسلمان دی خو ستا رشته دار نه دی، ستا په ټبر او خاندان کې نه دی، ستا نه لرې دی خو ستا ګاونډي دی، د هغه په تا باندې 2 حقونه دي. یو د هغه د اسلام د ورورولۍ حق دی چې هغه سره به اسلامي ورورولي ساتي. انما المؤمنون اخوه، الله وی مؤمنان رونه دي. المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. نو یو ستا باندې د هغه د ورورولۍ حق دی د اسلامي ورورولۍ، او دویم چې هغه ستا په ګاونډ کې دی نو په تا یې د ګاونډګیرۍ حق دی. نو چې پردی سړی دی او مسلمان دی ستا په ګاونډ کې اوسېږي 2 حقونه دي پتا، یو د اسلامي ورورولۍ او دویم د ایمان چې هغه مسلمان دی، او یم دویم د ګاونډګیرۍ چې ستا په ګاونډ کې دی. او چې کله یو سړی ستا په ګاونډ کې اوسېږي او هغه کافر دی نو د هغه په تا باندې یو حق دی چې هغه د ګاونډګیرۍ حق دی. هغه خو مسلمان دی نه، لیکن ته به د هغې کافر ګاونډي سره هم ښه سلوک ساتې، ولې چې ستا په ګاونډ کې اوسېږي، چې هغه ستا د معاملاتو نه ستا د اخلاقو نه متنفره نه شي او ستا د اخلاقو نه متاثره جوړ شي، او ستا د اخلاقو د وجې نه هغه مؤمن جوړ شي، ستا د ښه سلوک د وجې نه هغه مؤمن جوړ شي. یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې حق دی او هغه حق به ادا کوي. ما چې کوم آیت لوستی دی په دې کې الله یو څو حقوق ذکر کوي. اول خپل حق، بیا د والدینو حق، بیا د رشته دارانو حق، بیا د یتیمانانو، بیا د مسکینانو فقیرانو، ورپسې نور حقونه د ګاونډیانو. خو انشاءالله تفصیل به نن صرف د ګاونډي په حقوق نور کو ژوند نور باندې بیا تفصیل کوو که خیري. الله پاک فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، عبادت با د یو الله کوئ، د یو الله عبادت کوئ، الله سره څوک شریک مه جوړوئ. شیئا عام دی، ولا تشركوا به شیئا. او علماء کرام ذکر کوي کله چې نکره په سیاق د نفی کې راشي نو مراد عموم دی. هیڅ شی به د الله سره نه شریکې، نه به ورسره څوک پیغمبر په مرتبه کې شریکې، نه به ورسره څوک انسان په مرتبه کې شریکې، نه به ورسره څوک ولی په مرتبه کې شریکې، نه به ورسره څوک مړی په مرتبه کې شریکې، نه ژوندی، نه ګټه، نه ونه، نه نور، نه سپوږمۍ، نه ستوري، نه ملایکه. هیڅ شی به د الله سره د هغه په قدرت کې او د هغه په مرتبه کې نه شریکې. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، عبادتو کې د یو الله سره به څوک شریک نه پیدا کې. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایلیو کل عبادت فی القرآن فهو التوحید. کوم ځای کې چې د قرآن کریم لفظ قرآن کریم کې د عبادت لفظ راشي مراد توحید دی. هر ځای کې چې قرآن کې د عبادت لفظ راشي کنه نو مراد څه شی توحید دی. ځکه چې کافرانو هم د الله عبادت کو، موږ به کو، روزه به نیولا، حج به کو. ابو جهل 52 حجونه علماء کرام ذکر کوي چې کړیو، لیکن هغه به عبادت د الله کو خو یوازې د الله عبادت به نه کو. الله ته به امر مدد شوي، دی خوا به خپل لات منات او غزات امر مدد شوي، الله ته به امر مدد شوي، نو دی خوا به غیر الله ته امر مدد شوي. لکه د نن زمانه بعض ناپوهه مسلمانان هم داسې کوي، بعض وخت کې الله نه سوال کوي، نو بعض وخت کې د بابا نه سوال کوي، بعض وخت کې د قبر د مړي نه سوال کوي. افسوس پکار دی.
الله پاک فرمایي چې داسې مه کوئ، اول خپل عقیده برابره کړئ. واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. د یو الله عبادت وکړئ، د یو الله یوازې د الله عبادت وکړئ، الله سره به هېڅوک نه شریکې. نو چې کله تا د الله حق ادا کړ، صحیح طریقې باندې د الله عبادت او د الله توحید ومنه، نو دویم نمبر حق د چا دی؟ ورپسې وایي چې وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوه، د خپل والدینو سره احسان کوه. او د دې تفصیل مخکې ما تفصیلا په دې باندې بیان کړو، خو علماء کرام ذکر کوي چې احسان به څنګه کوي. وبالوالدین احسانا، احسان عام دی ښه، د هغې سره په خبرو کې به احسان کوي، د هغې سره به په کاروبار کې احسان کوي، هغې باندې به مال لګوي چې کله مال ته محتاج وي، دا مو سره ستا یو احسان دی. هرې طریقې باندې به هغې سره احسان کوي. واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره به احسان کوي. مور او پلار بوډاګان دي، نو الله فرمایي وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. که مور او پلار کې یو تن یا دواړه بوډاګان شول، ذهن یې کمزوری شو، خبردار ګورې د هغې په مخ کې به اوف هم د خولې نه نه وباسې، اوف کلمه به هم د هغې په مخ کې نه وایې. یو خو دا ولا تقل لهما اف، چې کله مور او پلار کمزوري دي، لوی بول واړه بول ځای ته نشي رسولی، توکاڼي ځای ته نشي رسولی، هر وخت کې توکاڼي یو ځای بل ځای غورځوي، خبرې په صحیح ترتیب باندې نشي کولی، ته د هغې په کار باندې خفه کېږه مه. ولا تقل لهما اف، ګورې اوف هم د خپلې خولې نه نه وباسې، ځکه چې هغې ستا خدمت ډېر په نره باندې کړی دی. ته معصوم وي، په مور به د پاسه غول کول، هغې به پاکول، میچازې به دې کولې، هغې به پروا نه وه. او نن که دوه ورځې ستا پلار بیمار دی، مور بیماره ده، نو ته د هغې خدمت نشي کولی. هغه خو انشاءالله تفصیلا تاسو اورېدلي دي، خو بس دا مې درته وي چې احسان عام دی. د هغې سره د هغې په کاروبار کې به احسان کې، د هغې خدمت به کې، دا احسان دی هغې سره. که چېرې هغې بیماران دي ډاکټر له به بوځې، که چېرې هغې کمزوري دي نو جامې به ورله اخلي، مال به ورباندې لګوي، خرچ او خوراک به ورباندې کوي. دا حق دی د والدینو په مور او پلار باندې. ګوره د بالغ بچی مال چې دی که نه، دا خو د بچی دی، لیکن کله چې والدین بوډاګان دی او هغې سره نور مال نشته، نو پیغمبر علیه السلام ثابته فرمایي چې انت و مالک لابیکا، ته او ستا مال ستا د پلارې، بیا به ته د خپل ګټلی مال په خپل مور او پلار باندې لګې. مالدار دي نو بس بیا د هغې په خپل ځان لګوي، ته د نه خلاصې. وبالوالدین احسانا. نمبر 3 وبذل القربا، د خپلو خپلوانو سره به احسان کې، د هغې سره به لین دین کې، د هغې سره به غم خادي کې، د هغې سره به رشتهداري پالې، د هغې سره به ښه سلوک کې، ښه معامله تېرې. وبذل القربا. او نمبر 4 والیتاما، هغه خلک چې معاشره کې ورسره خلک زیاتې کوي چې یتیمانان دي، خبردار مسلمانانو ګوره یاد ساتئ. والیتاما، یتیمانانو سره به الله وایي ښه سلوک کوئ. او انشاءالله که ژوند نو پوره تفصیلي بیان به یو جمعه په دې هم راځي. یتیم هغه ډېر زیات مظلوم و زمونږ په دې معاشره کې. الحمدلله نن لږ لږ خلکو د یتیم مقام وپېژانده، چې پلار به مړ شو نو مشران به راجمع شول، چا به وله چې دینو په کور کې غویل لیدو نو هغه به لاله وایي دا پلار پسې خیرات کوي که نه، هغه به نه و، خبر به هم نه و. او چا به منډه واله نو ریجي به یې راغستې دوکاندار نه، ویله دا پلار یې مړ شو، دی خو په غم باندې دی، دا خدمت به ورځو کوم، دا به ګورې د خدمت کار ګڼه. لاړل نو ریجي به یې راړې، او چا به دیګونو والا پسې منډه کړه، او چا به چې دی نو ورله په جیداد باندې قبضه واچوله چې پلار یې مړ شو، بیا چې ته دی د غم نه راوزګارېږي. او ما سره حساب کتاب کوي، خو بیا خو به زمانه ټول جیداد غواړي. چا به په جیداد قبضه واچوله، چا په کور قبضه واچوله، چا په نغدو پیسو قبضه واچوله. یتیم غریب به دغه شان پرېښود. نه نه، الله وایي والیتاما، یتیمانانو سره به ښه سلوک کوي، او دومره ښه سلوک به ورسره کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین فی الجنه. یتیم دپاره چې څوک خدمت کوي د هغې په سر باندې منډه تړله د هغې لپاره وایي د هغې حفاظت کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که د ده یتیم دی او که د بل چا یتیم دی، د قیامت پر ورځ باندې به دغه سړی او زه په جنت کې داسې یو لکه دا دواړه ګوتې چې دي. څوک چې د یتیم سره ښه سلوک کوي، د یتیم په سر د لاس کېښود. پیغمبر علیه السلام فرمایي څومره ویښته چې ستا د لاس د لاندې راغلل، د شفقت او د رحمت لاس یې کېښوده.
د مینې نه دې په لاس کېښوده، زړه دې په درد وکړو، لاس دې وله په سر کېښوده، څومره ویښته چې ستا د لاس د لاندې راغلل دومره اجر ستا وشو. والیتامه، یتیمانانو سره به ښه سلوک کوئ. او بل والمساکین، او مسکینانو سره غریبانانو سره ښه سلوک کوه. هغې ته سپک مه ګوره، هغې رټه مه، هغې ته کنځلې مه کوه، هغې باندې ځان غټ مه ګوره. والمساکین، مسکینانو خلکو سره ښه سلوک کوه. والجار ذی القربا والجار الجنوب، هغه ګاونډي چې هغه ستا خوا کې دی، ستا رشته دار دی. یو معنی دا والجار ذی القربا، هغه ګاونډي چې هغه ستا په ګاونډ کې بالکل جوخت دی، ستا دروازه او د هغې دروازې بالکل جوخت دي، ستا او د هغه په کور کې صرف او صرف یو دیوال دی، هغه سره ښه سلوک کوه. والجار الجنوب، او هغه ګاونډي چې د هغه دروازه د نه لږه غونې جدا ده، لږ غوندې در نه لرې دی، نو هغه سره هم ښه سلوک کوه. یا بله معنا والجار ذی القربا، هغه ګاونډي چې هغه ستا رشته دار دی، ستا خپلوانو کې دی، هغه سره هم ښه سلوک کوه. والجار الجنوب، او هغه ګاونډي چې هغه ستا ګاونډي دی خو لیکن ستا رشته دار نه دی، نو هغه سره هم ښه سلوک کوه. دا د اسلام حکم دی. والصاحب بالجنب، او هغه ملګری ستا چې ستا په اړخ کې دی. دا څوک دی؟ یو قول خدای چې مراد نه ښځه ده، ستا د اړخ ملګری چې ستا بیبي ده، د هغې سره هم ښه سلوک کوه، د هغې سره هم ښه زندګي تېروه، د هغې سره هم ښه عمر تېروه. هغې ته ګورې په سپک نظر باندې مه ګوره، ځکه هغه هم د الله مخلوق دی او د الله بنده دی. او څنګه چې ستا په ښځه باندې حق دی، نو دغه شان د ښځې هم په تا باندې حق دی. والصاحب بالجنب، د هغې سره ښه سلوک کوه. یا بله معنا والصاحب بالجنب، هغه ستا ملګری چې ستا په اړخ کې دی، نه ستا سره جوخت دی. کوم ملګری چې تا سره په سفر باندې روان دی، نو د سفر د ملګري سره ګورې ښه سلوک کوه، د هغه سره بد سلوک مه کوه، هغه سره چې دی نو مینه او محبت کوه. په سیټ باندې د سره په ګاډي کې سړی ناست دی ملګری، نو هغه سره ښه ښکلې ورون تندي باندې خبرې کوه، ګپ شپ لګوه، هغه ته چې دی نو ځای مه تنګوه، هغه ته څه ضرر او نقصان مه رسوه، غلا تې مه کوه. دا د یو مسلمان حق دی په بل مسلمان. او افسوس دا دی نن سبا د خلکو کې دومره دا مسلمانان دومره تنګ نظري شوي چې حیران به شي. ګاډي ته وخېږي، ګاډي ته سورلی ګاډی وي، تم کرایه ورکوي، هغه هم کرایه ورکوي. مشر سړی وي ولاړ وي، کشر هلک وي په سیټ باندې به ناست وي، سیټ کې به ورسره ځای وي، دومره نه شي کولی چې هغې صرف ځان سره ځای ولري. او که چېرې یو سړی کښېني د بل سړي سره په خوا کې په سیټ کې، دومره م ورته نه شي ویلی چې لږ غونې اخوا شه چې زه هم در سره کښېنم، ځکه دی در سره شته لږ غونې اخوا شه. دی به ولاړ وي، نو کلنډر به راځي، نو هغه ته ویل ورته لږ اخوا شي، دی در سره کښېني. دې خلکو کې دومره بغض او حسد زیات شوی دی. ښه پوهېږئ په دې خبره باندې چې دا خو د 2 یا 3 کسانو سیټ دی، او زه پکې یا 2 کسان ناست یو یا 3 کسان ناست یو، بل کس راسه پکې ځایېږي، لیکن هغې ځای نه ورکوي تر څو چې کلنډر ورته نه ویلي. او که په سیټ باندې ورسره کښېنیم، نه سلام نه کلام نه څه خبرې نه څه اترې، بس هغه به هم لکه د هندوانو غوندې چپ ناست وي، ته به هم بس چپ ناست وي. بس چې ستا ځای راشي ودرېږه، یاره زه کوزېږم، د هغه ځای راشي بس ودرېږه کوزېږم. اړو هغه اسلامي معاشره، اسلامي همدردي، اسلامي ورورولي اړو شته نه. په کار خو دا وختې ګاډي ته سورلی ته وختې ملګری ناست سلام وکړه، بدله دې در کې ښځه یو بل سره اسلامي طریقې باندې ښه ګپ شپ، ښه مینه او محبت، ښه په ښې طریقه باندې. والصاحب بالجنب، دا خو ستا د سفر ملګری دی، د سره به ډېر ښه سلوک کوي چې دی ستا د اخلاقو نه متاثره شي. افسوس په کار دی نن دا خبرې بالکل مسلمانانو پرېښودې دي. ښه وابن السبیل، لارې باندې مسافر را روان دي، هغې مه تنګوه، هغې سره ښه سلوک کوه، مسافرو خلکو سره ښه سلوک کوه. وما ملکت ایمانکم، هغې خلکو سره ښه سلوک کوئ، کوم خلک چې ستاسو غلامان دي، ستاسو نوکران او خدمتګاران دي، ستا غلام دی، ستا وینځه ده، هغې سره ښه رویه کوه، ښه سلوک کوه. یا هغه کس چې ستا مزدور دی، ستا نوکر دی، ستا خدمتګار دی، د هغه سره ښه سلوک کوه. هغه باندې چې څنګه کار کوي، نو ګوره چې دا د هغه په وس کې شته یا نشته، دمه ورله ورکوه، مزلې پرېږده، هغه سره ښه رویه کوه چې هغه خفه نه شي. مزدور سره ښه تعلق، ښه لیندین. زمونږ خلک مزدور به په کار باندې مړ کړي او پیسو پته به بیا نه لګي. پیغمبر علیه السلام فرمایي آتوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، مزدور له د هغه مزدوري د خولې د وجېدو نه مخکې ورکړه چې خوشحاله شي، دا ورسره احسان دی. مزدورۍ یې دې راوست، تر مازدیګره پورې د کار وکړو، اوس د هغه چوټي ده، ته جیب نه پیسې راواخله چې ها ورورې
تا مال مزدوري وکړه د خپلې پیسې دې واخله، دا ستا حق په ما باندې، تا مال ټول کار وکړو، هسې خو دې نه دی کړی، پیسو باندې دې کړی دی، او نه کار دې نه ښه مضبوط کار واخله، ټوله ورځ سر نه مه خوځېږه او ته مو سره ځان مړ کوه، غم مړ کړه، مازدیګر پیسې یاره پیسې به درې 2 ورځې بعد درکړمه، هغه 2 ورځې بعد نه هغه 2 کاله بعد، بیا به مزدور هم غریب ورپسې ځي راځي او دی به هم چېرته چې وینو سر به دې پټۍ جره بیا به راته د پیسو وي، کله ورته یو بانه کوي چې دا یو اوچر راوځي نو پیسې به درکړم، نو بیا ورېږه چې دا بل اوچر راوځي نو در به کم ده، او ورېږه چې دا تماکو خرڅ کړم نو در به کم، او چلوګان خرڅ کړم او دا وکړم او هغه وکړم، نو په دې طریقه باندې هغه غریب کړی را کړی، دا ډېر زیاتې دی د مزدور سره. وس دې نه کېږي مخکې نه ورته ووایه بایي پیسې را سره نشته، 2 ورځې بعد به در کوم ده، یا نیټه دې ورله ورکړه نو په هغې نیټې باندې هغه ورته څوک د مستۍ نه خو مزدوري نه کوي، غریب به محتاج به پیسو ته بې ضرورت ځکه یې مزدوري کوله، نن ته ولې هغه په خپلو پیسو پسې کړی. وما ملکت ایمانکم، افسوس دا دی دا کم حکمونه چې په کم مسایل د کومو خلکو حقوق چې په دې آیت کې الله ذکر کړل، که چېرې په دې باندې چا عمل کړی وي نن به معاشره ولې خرابه وه، نن به معاشره څومره په مخکې روانه وه، نن به مسلمان څومره په ترقۍ باندې روان و. او الله وایي ان الله یقینا الله پاک لا یحب منا محبت نساتی من کان مختالا فخورا، د هغې چا سره چې هغه نهایت چلولی سړی دی، هر څه کې چلول کوي، فخورا الله پاک د هغې چا سره منا محبت نه ساتي چې هغه په نورو خلکو باندې فخر کوي، په نورو خلکو باندې ځان غټ ګوري، الله پاک د داسې خلکو سره منا محبت نه ساتي. نو په آیت کریمه کې دام الله ذکر کړل چې وبذل القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، چې د خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک کوه، دا حق دی په تا باندې ستا د ګاونډي. او دې دپاره پیغمبر علیه السلام ډېر زیات ترغیبات په حدیثو کې ورکړي دي. حدیث پاک کې راځي، صحیح روایت دی، بخاري او مسلم روایت دی، پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذ جاره، کم سړی چې په الله باندې ایمان دی او قیامت باندې ایمان دی، د الله نه یریږي او قیامت نه یریږي، دا سړی د خپل ګاونډي ته هېڅ ضرر نه رسوي، خپل ګاونډي ته هېڅ نقصان نه رسوي، بلکې ګاونډي سره د ښه سلوک کوي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، د چا چې په الله ایمان دی او د چا چې قیامت باندې ایمان دی، دا سړی چې خبرې کوي یا خو دې د خیر خبرې کوي یا دې بالکل خوله چپه پاتې کي، د شر خبرې دې نه کوي، د شدت او شیطانۍ خبرې دې نه کوي، د کفریاتو د شرکیاتو د بدعاتو خبرې دې نه کوي، یا خو دې خلکو ته خیر ورسوي یا دې بالکل دې چپ پاتې شي، بالکل خبره دې نه کوي. هغه خبرې څه کوي چې خلکو کې شر پیدا کېږي، هغه خبرې څه کوي چې هغه نه د دپاره پیدا ده او نه خلکو دپاره پیدا ده، چې هغه شیطانی ده، هغه چغلي ده، هغه غیبت دی، هغه بهتان او هغه الزام دی، ولې داسې خبرې کوي؟ او پیغمبر علیه السلام فرمایي ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر، د چا چې په الله باندې ایمان دی او د چا چې قیامت باندې ایمان دی، یعنې ځان ته مسلمان وایي، نو دغه سړی چې دی نو فلیکرم ضیفه، دا سړی د خپل میلمه عزت کوي، د خپل میلمه قدر دی کوي، دا حق دی د میلمه په کوربه باندې چې هغه بوله ډوډۍ ورکوي، د هغه د کټ بسترې غم به کوي. مسافر راغی د هغه عزت وکړه، ستا د لرې ځای نه میلمه راغی نو هغه له اکرام وکړه او هغه له په تکلف باندې شی پوخ کړه، په هغه باندې تنګېږه مه، دا ستا اسلامي ملګری دی او ستا میلمه دی، ستا د هغه د هغه عزت وکړه. او بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دې په الله قسمي چې مؤمن نه دی، زما دې په الله قسمي چې مؤمن نه دی، زما دې په الله قسمي چې مؤمن نه دی. یو صحابي پاسېد وایي من یا رسول الله، ای د الله پیغمبره څوک یادې چې مؤمن نه دی، څوک یادې چې دا مؤمن نه دی چې درې پرې تا قسم وخوړه؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي الذي لا یأمن جاره بوائقه، هغه سړی مؤمن نه دی چې د هغه ګاونډي د هغه د شر نه په امن باندې پاتې نه شو. زما دې په الله قسمي دا مؤمن نه دی، زما دې په الله قسمي چې مؤمن نه دی، زما دې په الله قسمي چې دا سړی مؤمن نه دی. افسوس دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې سړی داسې مسلمان دی په خپل ایمان باندې ویریږي چې د هغه نه ګاونډي تنګ دی، د هغه نه ګاونډي چې دی نو په خطره کې دی، د هغه د شر نه ګاونډي یو ورځ هم په امان پاتې نه شو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په خپل ایمان دی ویریږي، په الله قسم دی مؤمن نه دی. دا د مؤمن شان نه دی. نو
د مؤمن شان خو ته وګوره چې د مؤمن څنګه شان دی. مؤمن خو هغه مؤمن دی چې هغه د کافرانو سره به ښه سلوک کوي، ته خو لا مسلمان یاد دی. د هغه د اخلاقو نه خو به سړی کافر متاثره کېدل. ښه د صحابه کرام اخلاقو ته وګوره، دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته وګوره چې کافران برالل کافران او صرف د پیغمبر علیه السلام د مخ ته به وکتل نو هغې به ایمان راړه، په لیدو به صرف ایمان راړه. ولې؟ یو صحابي فرمایي چې ایمان یې راوړی وایي زه رالمه نو چې کله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ ته وکتل، چهرې مبارکې ته وکتل، فعرفتو زه پوه شوم ان وجهه لیس بوجه کذب، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ چې دی دا د دروغو خلکو مخ نه دی، دا د دروغجن سړي مخ نه دی. د مخ موږ ته دا حل وایي چې دا بالکل صادق او صحیح پیغمبر دی. او چې کله به پیغمبر علیه السلام اخلاق وکتل نو فوراً به پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راړه. ما تاسو ته پر مخ کې واقع ذکر کړی و چې تاسو خیال کې راځي. ښه پیغمبر علیه السلام یو سړی سمامه د یمن علاقې مشهور سړی و، یمامي علاقې مشهور سړی و. صحابه کرام ونیسه د پیغمبر اسلام مخالف او کافر ونیسه راوسته. پیغمبر اسلام وی د مسجد نبوي د ستنې سره وتاړي، د بیت الله هم د مسجد نبوي د ستنې سره وتاړي، جمعه ستنې سره نه وتاړي او دا شان ولاړ وي وی تاړه. یو شپه په منځ کې تېره شوه، پیغمبر علیه السلام راغی، اسمامه دغه شان ستنې سره ټوله شپه ولاړه تېره کړه. کافرو پیغمبر علیه السلام ته وایي کیف بک یا سمامه، سمامه څنګه حال دی، ایمان راړې که نه راړې؟ سمامه ورته وایي چې ان تقتل زاد من، که چېرې ته ما مړ کړې خو زه د وینې یو سړی ما به مړ کړې نو بس زما وارثان به را پاڅېږي او زما بدل به درنه واخلي، ځکه چې چا بدل پاتې کېږي نه. او که چېرې ته به ما باندې احسان کې نو زه ستا احسان منونکی انسان یم، زه به ستا دا ښه چرم یار نه کړم پرېږده نو بس زه به د احسان منم. قرآن محترم اوریدونکو د مولانا عبدالحق رباني صاحب دا 21 نمبر بیان چې د دې موضوع ده د ګاونډي حقوق، د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ. اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیډز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمن پلازا، نزدیک مین چوک، جہانگیرہ روڈ، سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبایل نمبر 03015710124. نو څومره مال چې ستا په کار دی ما نه وغواړه، څومره مال چې غواړې زه به تاله درکمه، سل تعطا، څومره مال چې غواړې نه در به یې کم درله. پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم وی پرېږده وی چې دی دغه شان ستنې سره ولاړي، پرېږدی راځئ تی. په دویم ورځ بیا پیغمبر علیه السلام راغی، بیا ورته وایي کیف بک یا سمامه، سمامه څنګه چل دی، ایمان راوړې او که نه راوړې؟ هغه ورته وایي که دې مړ کړم بیا هغه خبره ده، که دې مړ کړم خو زما وارثان به درنه بدل واخلي، او که چېرې زه دې ژوندی پرېښودم ستا د احسان به چرم زه هېر نه کړمه. او که چېرې ته مال غواړې، مال دې مقصد نو څومره مال چې دې په کار ما نه غواړه چې زه درله در کومه، لاس نیسه چې در کوم درله. بیا ورته پیغمبر علیه السلام وی چې دې دغه شان ولاړ پرېږده وی. درېیم ورځ باندې بیا پیغمبر علیه السلام راغی، بیا ورته وایي کیف بک یا سمامه، سمامه وایه څنګه حال دی، ایمان راوړې او که ایمان نه راوړې؟ هغه ورته بیا وایي ان تقتل زاد من، که دې مړ کړم زما وارثان به راشي بدل به واخلي، بس مړ مې که د وینې سړی مړ مې که. او که چېرې پرېږدې ښودم نو احسان دې منم، او که چېرې څومره مال دې په کار وي نو زه بس ما نه غواړه، څومره مال چې غواړې زه به یې تاله در کومه، غواړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل اترکوه، دې پرېږده وایي چې بس دې ځي پرانیزئ. چې کله صحابه کرامو هغه پرانیسته نو هغه روان شو. د مسجد نبوي نه اخوا یو چینه وه، اخوا ډېرې ښکلې مزېدارې اوبه وې. سمامه راغی او په هغې کې ولامبل غسل یې وکړل. بیا راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې اوس ما ته کلمه وایه زه ایمان راړم، اوس ما ته کلمه وایه زه اوس مسلمانېږم. 3 ورځې د ستنې سره تړلی وم، ما ایمان نه راړه خو زه نن ایمان راړم. ښه او چې کله کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي اوس زما خبره واوره، وایي کله چې تا د ستنې سره تړلی وم ځکه مې ایمان نه راړه، چې بیا به خلکو وایي چې سمامه د مرګ نه ویرېده، سمامه د تړلو نه ویرېده نو ځکه ایمان راړه. اوس خو تا زه پرېښودم کلي ته تلم نو ځکه راواپس شوم ایمان مې راړه. او بیا ورته وایي چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د الله په ذات باندې قسمي چې ستا په تمامه د الله په تمامه دنیا کې په دې تمامو کلو کې ما ته دا مکه ډېر مبغوض کړی او ځکه چې ته پکې اوسېدې
ما ته چې بچا د مکې دا نوم یاد کړ په ما باندې ډېر زیات بد لګېده. نن په تمامو کلو کې په تمامو ښارونو کې زما خوښ ځای مکه ده. او ورته وایي چې زما په الله قسمي ما ته چې بچا ستا نوم یاد کړ، ما ته چې بچا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم، نو ما له به ډېره زیاته غوسه راتله. زما په الله قسمي نن په تمامو خلکو کې ته ما ته محبوب سړی. ورته وایي زما په الله قسمي په تمامو مخونو کې ما ته ستا دا مخ بدي شو، او ما به وایي چې زه چرم د محمد مخ نه وینم صلی الله علیه وسلم. نن دې زما د الله په ذات باندې قسمي د تمامو خلکو په مخونو کې ما ته ستا دا مخ ډېر زیات خوښ دی. بیا ورته وایي چې په تمامو دینونو کې زما په الله قسمي یو دین هم زما نه دی خوښه، یعنی په تمامو دینونو کې ستا دین ما ته ډېر زیات ناخوښه دی، نو ډېر ناپسند دی. نو د اسلام نوم به چې ما واورېد نو زه به ډېر زیات غوسه کېدم. زما د الله په ذات قسمي نن په تمامو ادیانو کې ما ته خوښ دین اسلام دی. دا څه د وجې دومره متاثره شو؟ که په زور وي خو هغه ستنې سودړلی شو ایمان بیا راوړی و که نه. دا د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو د اخلاقو نه، د هغې خو داسې اخلاق وښه چې یو غیر مذهبه سړی به راغی او د هغې اخلاق به یې وکتل نو هغه به ایمان راوړی. نن مسلمان دومره حد ته رسېدلی دی چې نورو مسلمانانو سره ښه سلوک خو پرېږده چې خپل ګاونډي به ترې په اور کې ولاړي. نور خلک خو پرېږده چې په خپله کې ولې یو بل نه دی متنفري. رور د رور نه به خفوي، پلار به د زوی نه خفوي، او ګاونډي به د ګاونډي نه خفوي. هغه نور خلک خو لرې خبره ده. افسوس په کار د مسلمان په حال باندې. پیغمبر علیہ السلام حدیث میں درتا ہو کہ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو زماری دا اللہ پا ذات قسمی. پیغمبر علیہ السلام وی مومن ندے، دا اللہ پا ذات میری قسمی چی مومن ندے، دا اللہ پا ذات میری قسمی مومن ندے. یو صحابیو تو پاس دا من یا رسول اللہ، اے دا اللہ پیغمبر سوکتی آدے چی مومن ندے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل هغه سره چې د هغه گاونډي د هغه د شر نه او د هغه د فساد نه په امن باندې پاتې نه شو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په الله مې قسم چې دا سړی مؤمن نه دی. یو حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی و یا رسول الله انی نزلت فی محله بنی فلان فی محله بنی فلان. اے د الله پیغمبره پلان کې کلی کې زما کور دی او هغه کلی کې زیاته چې ما سره کوي، ډیر زیاته چې ما سره کوي، نو زما گاونډي کوي. نور چا دومره نعمت تنګ لکه څومره چې زه خپل گاونډي نه تنګ یم. ښه څه چل وکړم زه اوس؟ زما پلان کې ځای کور دی او په هغې خلکو کې ټولو خلکو کې زیات ناکاره چې ما سره دی نو زما گاونډي دی. څه چل وکړم؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم الیگل چې لاړ شي جمعه ته ورشي. چې کله لاړل نو فیقومون علی بابه فیصیحون. چې تاسو جمعه ته لاړ شئ، جمعه په دروازه کې ودرېږئ چې ټول خلک راجمعي، نو ټولو خلکو ته په چغه چغه باندې وایي الا ان 40 دارا جار. خبردار 40 کورونه چې دین دا ټول یو گاونډي د یو سړي سره چې دین 40 کورونه داغه په گاوند کې حسابيږي. غیر چا پیر 40 کورونه 40 کورونه دا د یو بل گاونډیان دي. او پیغمبر اسلام فرمایي ولا يدخل الجنه من خاف جاره بوائقه. هغه سره به جنت ته لاړ نشي چې دا هغه گاونډي داغه د شر د وجه نه یریږي چې د ماته څه نقصان یا نن را رسي یا به سبا را رسي. دا سره چرم جنت ته نشي تللی. نن په معاشره کې سوچو کا 40 کورا غیر چا پیرا ټول یو گاونډي. پیغمبر علیہ السلام فرمای هغه سړی جنت ته نشي تللی چې د هغه گاونډي په دې یاره کې دی چې نن به ماته ضرر را رسي، سبا به ماته ضرر را رسي، میاش پس به ماته ضرر را رسي. نو دا سړی جنت ته نشي تللی چې گاونډي دې نه تنګ دی. ورشي وای په جماعت کې په چغه چغه باندې وایي. ښه نن د مسلمان حال ګوره چې گاوند کې سره ویره ده. ښه د نارینو حال ګوره، د زنانو حال ګوره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَإِلَّا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ. تر هغه وخت پورې د یو سړي ایمان نه برابرېږي، نشي سمېدی تر څو پورې چې هغه زړه صحیح شوی نه دی. تر هغه وخت د یو سړي ایمان نشي برابرېدی تر څو چې یو انسان زړه صحیح شوی نه دی. او تر هغه وخت پورې د انسان زړه نشي صحیح کېدی تر څو چې د هغې د ژبې خبرې صحیح شوي نه دي. پیغمبر علیه السلام په آخر کې فرمایي چې ولا يدخل الجنه حتی یأمن جاره بوائقه. تر هغه وخت پورې جنت ته نشي دننه کېدی تر څو چې ګاونډي ستا د شر نه په امن شوی نه دی. هغې پورې ته جنت ته نشي دننه کېدی. ښه
ډېر زیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې خبرې طرف ته ترغیب ورکوي چې ای خلکو د خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ، ای خلکو د خپلو ګاونډیانو سره احسان کوئ. ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمنو من امنه الناس، مسلمان چاته مؤمن چاته وایي، مؤمن هغه چاته وایي چې د لاس نه نور خلک بچ پاتې شي، په امن باندې پاتې شي. المؤمن من امنه الناس، مؤمن هغه څوک دی من امنه الناس چې نور خلک د دونه په امن باندې پاتې شو، دا سړی مؤمن دی. او که نه چاته کنځلې وکړې، چا سره جګړې وکړې، ګاونډي ته نه تنګ دی، دا سړی د ده په ایمان کې ایمان کامل دی، ایمان کې نقصان دی. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان چاته وایي صحیح مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې نه او نور مسلمانان د ده د لاس نه بچ پاتې شول، دا صحیح مسلمان دی. او که نه په ژبه باندې نورو مسلمانانو ته تکلیف رسوي، په لاس باندې نورو مسلمانانو ته تکلیف رسوي، نو د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان نه دی. هغه سړی کامل مسلمان دی، صحیح مسلمان دی چې نور مسلمانان د هغه د ژبې نه او نور مسلمانان د هغه د لاس نه په امن باندې پاتې شول، دا صحیح مسلمان دی. والمهاجر من هجر السوء، مهاجر چاته وایي؟ نن خو هر سړی وایي زه مهاجر یم، که نه دغونې د خپل کلي نه لاړ شي وایي زه مهاجر یم. صحیح مهاجر څوک دی؟ والمهاجر په هجرت ډېر زیات ثواب میلاویږي، خو چې کله د الله د رضا لپاره وکړي، خپل ملک او خپل ځای د الله رضا لپاره پرېښودل، دې ته هجرت وایي. علم دپاره د هجرتو که لاړې چېرته ووتې، تبلیغ دپاره د هجرتو که لاړې ووتې، دا ټول هجرت دی. لیکن هجرت صحیح هجرت څه دی؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي والمهاجر من حجر السوء، مهاجر هغه چاته وایي چې ناکاره کارونه ټول پرېږدي، نو هغې ته مهاجر وایي. که نه مهاجر دی لیکن غلا کوي، زنا کوي، غیبت او بهتان او الزام په مسلمان پورې کوي، دا سړی مهاجر نه دی، ده ته د هجرت اجر او ثواب نه میلاویږي. صحیح مهاجر هغه انسان دی چې دی بالکل هر څه ګناهونو والا کارونه پرېږدي د الله رضا لپاره، لکه څنګه چې کور پرېښودی دغه شان نور کارونه هم پرېږدي د ګناه، دا مهاجر دی. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي والذی نفسی بیده لا يدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه، زماره په هغې ذات باندې قسم چې هغه سړی جنت ته نشي تللی چې کوم سړی د هغه د لاس نه د هغه ګاونډي په امن باندې پاتې نه شو، د هغه د شر نه ګاونډي په امن پاتې نه شو، زماره په الله قسم چې هغه سړی جنت ته نشي تللی. سوره موکده خبره کوي پیغمبر علیہ السلام. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو سړی خو خراب معلومین د ګاونډي نه تپوس وکړي. یو سړی ځان ګوري چې زه ښه سړی یم که زه خراب سړی یم، که نه هر سړی ته خپل ځان ښه ښکاري، څوک خپل ځان ته خراب وایي. دی دې په څه طریقه د خپل ګاونډ نه تپوس وکړي چې دی ښه سړی دی که خراب سړی دی. که چېرې ګاونډیان وایي چې دی ښه سړی دی بس ښه سړی دی، او که ګاونډیان یې وایي چې بایي ښه سړی نه دی، نو هغه سړی ښه نه دی. ولې چې تا سره خو ظاهري لیندین دی، ګاونډي خو د کور د میز نه خبر دی، ګاونډي خو د هر یو کار نه خبر دی، ته خو ترې لرې یې، ته څه نه خبر یې. اصل خو د دې د ټولو معاملاتو نه ګاونډي خبر دی. چې ګاونډي وایي ښه دی نو ښه دی، چې ګاونډي وایي شر دی ناکاره دی ښه نه دی نو بس ښه نه دی. ډېر زیات ترغیبات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکوي. ګوره دومره ترغیب ورکوي پیغمبر علیه السلام، دومره ترغیب. پیغمبر علیه السلام فرمایي الترغیب و ترهیب د امام منذری رحمه الله ذکر کوي، حدیث دی. وعن انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام نه حدیث نقل کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من آذا جاره فقد آذانی، چا چې خپل ګاونډي ته ضرر او تکلیف ورسو، دې سړي ما ته تکلیف ورسو. من آذا جاره فقد آذانی، من اذا جاره فقد اذانی، چا چې خپل ګاونډي ته تکلیف ورسو، دې سړي په حقیقت کې ما ته تکلیف ورسو. چا ګاونډي خفه کړو نو زه خفه کړم. ومن اذانی، پیغمبر اسلام فرمایي چا چې زه خفه کړم ما ته تکلیف را ورسو، نو دا سړی چې نو فقد اذ الله، د الله ته ضرر او تکلیف ورسو، د الله خفه کړ. سوره زورونه ده، سوره ترغیب دی. چا چې ګاونډي خفه کړ، پیغمبر علیه السلام وایي زه خفه کړم، او چا چې زه خفه کړم نو هغه الله خفه کړ، او چې الله خفه کړ نو پاتې پکې څه شول. اوس ډېر خلک وایي یاره زه خو ډېر ښه سړی یم که نه، خو دا زما ګاونډي ډېر ناکاره دی،
نو چې ته ښه سړی نو زه خو تا ته نه یم چې ته ښه نه هغه ستا ګاونډي له پکار دي چې هغه ځان ښه سړی کړي که نه. خو که چېرې بیا هم داسې وي نو ته صبر کوه، تاله به الله دې بدلې درکوي. ته صبر کوه او صبر ډېر بهترین شی دی، تاله به الله دې اجر درکوي که نه. والله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی، ستا سره الله ملګری دی. کله الله وایي ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. او کله الله فرمایي چې الله مینه د صبرناکو خلکو سره کوي. کله الله پاک فرمایي چې وبشر الصابرین، صبرناکو خلکو ته زیری د جنت ورکړه چې طالب الله جنت درکوي. او کله الله تعالی فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبرناکو خلکو له الله بی حساب اجر ورکوي. حساب صبرناکو خلکو سره الله پاک نه کوي، بی حساب اجرونه به الله ورکوي. نو بیا داسې وکړه ستا ګاونډي تا سره ښه سلوک نه کوي نو ته دا مه کوه چې تا هغه سره بد سلوک وکړه، ته صبر کوه. ولی الاحسان قبل الاحسان احسان وبعد الاحسان مکافات. احسان خو وایي دې ته چې تا سره سړی ښه نه کوي او ته ورسره ښه کوې، او که چېرې تا سره هغه ښه کوي او ته ورسره ښه کوې نو دا خو ته احسان نه کوې، دا خو ته د هغه د ښه هغه بدله کوځې. احسان څه ته وایي؟ چې تا ته یو سړی شر در رسوي، ضرر در رسوي او تا هغه له خیر ګوري. تا سره احسان نه کوي او ته سره احسان کوي، دې ته احسان وایي. او چې هغه هم احسان کوي او ته هم احسان کوي نو بیا خو تاسو یو بل باندې احسانونه وراړوئ، ملازې وراړوئ، بیا یې بدلې خلاصوئ. لکه نن د پښتنو غم خادم کتلې ده، دا ټولې بدلې دي کې احسان لوشتلی نه. بس که زما جنازې له راغلی دی خو زه هم جنازې له ځم، اگر که ډېر لرې نه راغلی دی خو زه ځکه جنازې له ځم چې زما پلار مړ شوی و نو دی زما جنازې له راغلی و. زه ځکه قبر له ځم چې دی زما قبر له راغلی و، زما د رشته دار قبر له راغلی و. او که زما قبر له دې نه دی راغلی نو زه هم قبر له نه ځم. دا خو احسانونه نه دي او نه په دې ثواب شته، دا خو بدلې کوځې ته ستا به هله اجر کېږي هله به ثواب کېږي چې ته یې بهي زما سره هېڅ احسان نه دی کړی، نه مې جنازې له راغلی دی، نه مې قبر له راغلی دی، خو زه خالص د دې دپاره ځم چې ما ته اجر میلاو شي، زما نه الله خوشحاله شي. دې ته احسان وایي. ګاونډي د سره بد سلوک کوي او ته ورسره ښه سلوک کوي، دې ته احسان وایي. او په دې به تعالی الله اجر درکوي. او که دې ته سره بد کوي او هغه هم سره بد کوي نو دا خو نور هم خبره لرې کېږي. ته د هغه سره خبرې نه کوي او هغه تا سره خبرې نه کوي خو نور هم خبره لرې کېږي. نه که هغه د سره خبرې بندوي نو هغه به نه پوهېږي نو ته خو پوهېږې که نه. ته سره خبرې مه بندوه. هغه د سره جنګ کوي جاهل دی، ته خو به نه جاهل، ته سره جنګ مه کوه. ته وایې بهي ګاونډګیري د خیر دی، نن پوه نه شو هېڅ خبره نه ده که یو خبره یې ما ته سیوا وکړه نو څه خبره خو نه ده. که چېرې دې طریقه باندې موږ عمل وکړو نو موږ به چېرې خفګان را نه شي په منځ کې. او که نه هغه یو خبره کوي زه ته دوه کومه او هغه صرف هسې دباو کوي زر په زر کونه ټوپک تماچه راخلم نو دا باندې دې باندې معاشره نه چلېږي. معاشره په دې چلېږي چې ته هغه ته معافي کوي او هغه تا ته معافي کوي. ته د هغه خبره په ځان برداشت کوي، هغه ستا خبره په ځان برداشت کوي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چا چې ګاونډي خفه که هغه زه خفه کړم، او چا چې زه خفه کړم نو هغه الله خفه که. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي من حارب جاره فقد حاربني، کم سړی چې د خپل ګاونډي سره جګړې کوي د سړي زما سره جګړې وکړلې. څوک چې ګاونډي سره جنګ کوي دا سړی زما سره جنګ کوي، او څوک چې زما سره جنګ کوي نو هغه الله سره جنګ کوي. الله سره خو څوک جنګ نشي کولی خو ځان به تباه کړي، الله به له سزا ورکړي. د ګاونډي ډېر زیات حق دی، ډېر زیات حق ښه. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې لومبنی دربار د الله کې چې ودرېږي نو دوه ګاونډیان به ودرېږي. اول خصمین یوم القیامه جاران، لومبنی دواړه جګړې کوونکي د قیامت پر ورځ به دواړه ګاونډیان وي. یو به یا الله زما ګاونډي و دی د چېرته ما سره دنیا کې خیر نه دی کړی، هغه به یا الله دی مې ګاونډي و د چېرته ما سره دنیا کې خیر نه دی کړی. لومبنی مقدمه به د ګاونډیانو نه شروع کېږي. ښه په کار دی چې موږ خپل منځ کې یو بل سره ډېر ښکلې ګاونډګري وکړو. ښه پیغمبر علیه السلام فرمایي ما آمن بي، په ما باندې ایمان نه دی راوړی هغې سړي من بات شبعانا وجاره جائع الى جنبه، هغه سړي په ما ایمان نه دی راوړی چې هغه خپل کور کې ښه په مړه باندې شپه تېره کړه او ګاونډ کې ګاونډي وګېري. یو روایت کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي لیس المؤمن، دا سړی د ایمان کې نقصان دی، کامل ایمان والا نه دی. هغه سړی چې الذي يشبع وجاره جائع، چې دی خپل ځان مړی او ګاونډي وګې ناست دی ګاونډ کوي. نه د هغه سره امداد وکړه، د هغه سره ښه سلوک وکړه. پیغمبر علیه السلام خو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ته وایي اباذره چې کله ته
ستا زنانه په کور کې شوریا پخی کټوی پخی نو فاکثر ماءها وتعهد جیرانکا لږونه پکې وب زیات واچوا د خپل گاونډیانو سره پکې لګیم دادو که غریب دی فقیر دی هغه کله غونه ولېګا نو په دې باندې وسو شي تاسو میانس کې دا محبت نورم سیوا شي. پیغمبر اسلام خدا وی چې د خپل گاونډیانو سره خسلوک وکا او خسلوک څنګه لري. حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چا تاسو کو چې الله پیغمبر د گاونډي په بل گاونډي باندې څه حق دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل د یو گاونډي حق په بل گاونډي باندې داري اذا استعانك انته کله چې گاونډي ستانه امداد وغوښته چې باینن به ما سره لغونه امداد کې نو تو سره ورشه امداد وکا دا گاونډي نن تا باندې ګرانه ده سبا پاغه باندې ګرانه ده یو بل سره لاس اړ یو بل سره امداد کوي دا یو گاونډي حق ته بل گاونډي باندې. او نمبر 2 وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ او کچره د گاونډي پیسو ته ضرورت شو تا نه قرض پیسې وغوښته تا ول قرض پیسې ورکا دا حق د گاونډي په بل گاونډي باندې. او پیغمبر اسلام فرمایي وَإِنِ افتقر عُدْتَ عَلَيْهِ کچره ستا گاونډي محتاج دي نو تو سره لین دې کوا خرج خوراک ور سره ور کوا ورلا الله بدل دې اجر درکړي. او پیغمبر اسلام فرمایي وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ کچره ستا په گاون کې ستا گاونډي بیمار دي تپوس ته لاړ شه داغه بیمار پرسیو کا داغه سره حمد هغه سره په دغه تکلیف کې شریک شو امداد سره وکا. او پیغمبر اسلام فرمایي وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرًا خیر حنته کچره ستا گاونډي ته خوشالي ملاو شو نو ته پاغه باندې خوشاله شه او کچره ستا گاونډي ته تکلیف ملاويږي نو ته مو سره په خپاشه داغه په غم باندې خپکیږي داغه په خوشاله باندې خوشاليږي. او کچره ستا گاوند کې مسلمان سره وفات شو نو اتبعت جنازته تو بلاغه جنازه پسې زی هغه له جنازه کې او که گاوند کې کافر وفات شو نو بیا به جنازه نه کې دا مسلمان حق دی. ستا مسلمان گاونډي وفات شو جنازه له بیزي او چې کله ستا خوا کې گاونډي دی هغه سره زور ظلم زیاته مکوا ولا تستطيلوا عليه بالبنيان باغی باندې آباده ډیر مو چې توا چې هغه باندې ټول رسوره دی تا په اواګانی باندې کړی دي گاونډي درته وی چې بای خیر دی زما اجازه ده ستا وس کیږي زما وس نه کیږي نو بیا خیر دی لسه ته خو جوړه کړه هغه ته دانه چې هغه ته به ضرر رسي دا هغه ضرر مقصد نه لسه ته خو جوړه کړه خپل کار کوه. لیکن کستا دا مقصد دی چې زه د خپل بنگلو چتو ما زه د خپل زیو چتو ما د غرض د پاره چې د بل گاونډي ته نقصان ملاو شنو دار ظلم وکړه. ستا دا مقصد دی چې زه د خپل پټه زه د خپل پوله خطا کوم چې بل پټي والا د نقصان ملاو شي ظلم دی وکړه او کنه د خپل پیدا لپاره کینو بیا هیڅ نقصان نه دی ظلم نه دی هغه ته ظلم نه رسي هغه سره به نقصان هغه ته نه ورکي. او بیا پیغمبر اسلام فرمایي چې ولا توزیه ته گاونډي ته ضرر نقصان مرسوا دومره پورې گاونډي سره احسان کوي نشته رہتا فاکهتن فهد له کچره بازار تلاړي او تار بازار نه میوراړه نو د خپل گاونډي کور ته لګون ته ولېګا او کچره ستا وس نه کیږي ته د گاونډي کړه لګل نه شي نو بیا خپل کور ته پټاړه چې دا گاونډي معصومان بچي ستا بچو سره استالاس کیونه ویني چې هغه ورپسې ونه کړيږي او چې کور ته راړي نو بیا بچو ته وایي چې بچي دلته اوخري باري مو باسي ډېر پاره چې ستا هټیک د مالدارې ستا په گاوند کې یو غریب سړی به اوسېږي د هغه وس نشته ستا بچي ښکلې خوراکونه کوي نو د هغه بچي به کړېږي دا هغه ته یو قسم تکلیف دی. دومره پورې به د ګاونډي د حق خیال ساتي دومره پورې به د ګاونډي د حق خیال ساتي او موږ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ښه موږ د ګاونډي څخه حق ادا کړو. زیات نقصان چې رسېږي نن مسلمان درنه د ګاوند نه رسېږي که غلا کېږي او د ګاونډي سره لاس نه بل څوک بغلاو کی که څه نقصان رسېږي او د ګاونډي سره پکې لار نه بل څوک نقصان رسېږي څوک نشي رسولی خو زیات نقصان چې موږ او تاسو نه ملاويږي نو اکثر د ګاونډي نه ملاويږي او دا ګور ډېر غټ ظلم دی ډېر غټ زیاتې دی. حدیث یاد شو پیغمبر اسلام فرمایي یو ورځ پیغمبر اسلام خپل صحابو ته فرمایل ما تقولون فی الزنا ای زما صحابو د زنا متعلق تاسو څه خیال دی زنا بارکم سره ده څه خیالم دی. صحابه کرام تو فرمایل حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه زنا حرام ده الله د الله پیغمبر ته حرام ویلي تر قیامت پورې به زنا حرامي. پیغمبر اسلام تو فرمایل ای زما صحابه وکي دی لا يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره یو سړی لسو زنانو سره زنا وکړه
دومره لویه ګناه نه ده لکه څومره ګناه چې د ګاونډي د زنانه سره زنا کولو کې ده. د ګاونډي د زنانه سره بدعملي وکړه، د دې چې څومره جرم او څومره ګناه دی. بل ځای 10 زناګانې وکړلې، 10 زنانو سره وکړلې، د هغې 10 زنانو زنا یو طرف ته او د ګاونډي د زنانې بې عزتي بل طرف ته. د ګاونډي د زنانې زنا تنه زیاته ګناه والا ده، ځکه دا خو د ګاونډي د ده باندې د دې حفاظت لازم و، په ده باندې د ده لحاظ ساتل لازم و چې ده د هغې بې عزتي وکړه او د هغې پردی واغسته. د 10 زناګانو نه زیاته ګناه ده. د دې دا مطلب نه دی چې بل ځای زنا خیر دی ګاونډ کې خیر نه دی. نه، حدیث د پیغمبر علیه السلام دی. ګوره صحیح حدیث دی چې کوم وخت کې زناکار سړی زنا کوي نو د هغه نه ایمان وتلی، دی بې ایمانه وي. که په دې ټایم کې دله مرګ راغی نو دی د دنیا نه بې ایمانه ځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي زناکار چې زنا کوي، غل چې غلا کوي، د هغې نه ایمان بار شوی، دا ایمان داسې د سر د پاسه د چترۍ په شان یا د وریځې په شان داسې د پاسه. که چېرې دی زنا نه واپس شو نو دا ایمان واپس شو، او که چېرې دغې حالت کې دی مړ شو نو بې ایمانه لاړه. غلا نه واپس شو نو ایمان بیا واپس شو، ځکه کفر خو نه دی، ګناه کبیره ده. د ګناه کبیره سره سړی بې ایمانه کېږي نه، خو دغې حالت کې دنه ایمان بار شوی، دومره لویه ګناه ده. او انشاءالله یو ضرورت به تفصیلي بیان په دې راځي که خیر وي. خو نن مې درته دا ووایي بل ګاونډ کې په بل ځای کې لرې طرف ته 10 زناګانې او په ګاونډ کې یوه زنا، د ګاونډ یوه زنا د هغې 10 نه زیاتې ګناه والا ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما صحابه ما تقولون فی السرقه، ستاسو د غلا متعلق څه ګمان دی، غلا متعلق هم څه خیال دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه فرمایل چې ای د الله پیغمبره غلا حرامه ده، الله د الله پیغمبر حرامه کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل که یو مسلمان بنده په نورو 10 کورونو کې غلا وکړي، 10 خلکو نه غلا وکړي، د هغې دومره جرم او ګناه نه ده لکه څومره جرم چې د دې دی چې یو سړی د خپله ګاونډي نه غلا وکړي. د خپله ګاونډي نه یو غلا کول او د نورو خلکو نه 10 کسانو نه غلا کول، د یو ګاونډي دا نقصان او د دې ګناه د هغې 10 غلاګانو نه زیاته ده. دومره زیات حق دی یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغی، وایي ای د الله پیغمبره یو زنانه ده، هغه مونځ هم ډېر کوي، روژې هم ډېرې نیسي، حج هم زیات کوي، صدقې او خیرات ورکوي، لیکن دې زنانه کې یو کار دی، دا زنانه چې دا نو بد اخلاقه ده، ګاونډ کې د نور خلک ډېر زیات تنګ دی، هر چا سره جګړې کوي، هر چا ته خبرې ورګرځوي، هر چا سره چې دی نو شر او فساد کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایل اگر که ډېر منځونه کوي، اگر که ډېر روژې نیولي دي، اگر که نوره ډېره زیاده دینداره ښځه ده، لیکن چې ګاونډي ته ضرر رسوي دا زنانه جهنم مړه ده، دا به جهنم ته ځي. بیا ورته وایي ای د الله پیغمبره یو بله زنانه ده، مونځ هم کم کوي. مونځ کم نه دا مطلب نه چې فرض مونځ نه کوي، فرض مونځ کوي خو نفلي مونځونه کم کوي، خیرات او صدقې هم ډېرې نه ورکوي، عبادت هم کم کوي، لیکن ډېره زیاته خوش اخلاقه زنانه ده، ټول ګاونډ ته رضا دی، ټول خلک ته نه رضا دی. پیغمبر علیه السلام فرمایل دا زنانه به جنت ته ځي. خو زموږ میندو خویندو له پکار دي که نه چې هغې ځان په عبادتونو کې مړ کړ، لیکن د هغې نه ټول ګاونډ خفوي. نه هغه زنانه ګورې چې شپه ورځ منځونه کوي، تهجدونه کوي، روژې او نفلونه کوي، لیکن ګاونډي ته خفه دی، جنت ته نشي تللی. او هغه زنانه که هغه ټول عمر دپاره ډېره ترزنه نه ده عبادت کې، عبادت لحاظ باندې کمزورې ده، لیکن ګاونډیان ته رضا دي، خپلوان ته رضا دي. پیغمبر اسلام وایي دا به جنت له ځي. نو زما عزتمندو که نارینه دي او که زنانه دي، په کار دا دی چې د خپل ګاونډیانو سره ډېر زیات ښه سلوک وساتي. که زنانه وي هغه د نورو زنانو سره ښه سلوک په ګاونډ کې ساتي، که نارینه وي هغه د نورو نارینهو سره ښه سلوک ساتي، د هغې بېعزتي، د هغې غیبت، د هغې بدنامي دا دې چرې نه کوي، غم خادي خبرې اترې د چرې مسره نه بندوي، ښه سلوک دې ورسره ساتي. الله رب العالمین دې ول په دې خبرو باندې ماله د عمل کولو توفیق راکړي. او بیا تاسو لره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.